زما محبوب جدا شو هغه رانه لاړو ته راته مسجد نبوي خوښه پرېږدې چې اذان پاکستان کېږي ته رانه ځې. نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو نو دا بلال رضی الله تعالی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی راغی وی ابوبکر ما ته اجازه راکړه زه جهاد لزم. ما د خپل محبوب نه ډېر اورېدل چې په جهاد کې ډېر زیات ثواب دی. ما ته اجازه راکړه زه جهاد لزم. ابوبکر رضی الله تعالی ته په جړا شو وی ته مې ملا ماتئ زما محبوب جدا شو هغه رانه لاړو ته راته مسجد نبوي خوښه پرېږدې چې اذان پاکستان کېږي ته رانه ځې. بلال رضی الله تعالی فرمایل وی نه زه دلته نور اذان نشم کولی زه ځم جهاد ته زه نور مدینه کې نشم پاتې کېدی. حتی تر دې پورې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مجبوره کړو او لاړ شام ته. هلته پاتې کېده په شام کې. بیا د عمر رضی الله تعالی دور خلافت چې راغی که نه نو بیت المقدس قبضه شو شام قبضه شو نو عمر رضی الله تعالی وویل وی دلته کې زمونږ یو ملګری پاتې کېږي بلال ورته ویلی شي مؤذن رسول ورته ویلی شي مال هغه راولی چې په بیت المقدس کې اذان وکړي. نو خلک ورته وایي امیر المؤمنین هغه په جهاد کې شریک دی ستا په غازیانو کې ولاړ دی. وی کوم دی وی دی وی بلال راشه که نه راشه. نو په بیت المقدس کې هم بلال رضی الله تعالی لومبې اذان وکړو. ګوره ورته ښه په بیت المقدس کې هم لومبې اذان چا وکړو بلال رضی الله وکړو. نو عمر رضی الله تعالی ته ډېر مینت وکړو وی بلاله مونږ دې یوازې پرېښي یو مدینه دې خوشې پرېښې ده راشه مدینې ته که نه. بلال رضی الله ورته ویل نشم درتلی زه نشم درتلی ما ته خپل محبوب یادېږي مدینه ډېره مبارکه ځمکه ده خو زه هلته برداشت نشم کولی چې درشمه نشم برداشت کولی. رانغی خو چې شپه شوه وده شو که نه نو د شپې خوب ویني. نو نبي علیه صلات وسلام ورله په خوب کې راغی. نو نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي بلاله ډېر بې وفایي ښه بلاله ډېر بې وفایي زما د مرګ نه دې وروسته زما کلی هم پرېښودو دا دومره بې وفایي زما د روزي خوال هم نه راځي. نو چې سار بلال رضی الله تعالی راویښ شو نو خپله کډه راوغسته وی زه ځم مدینې ته زما دوست ګیله کړې زه ځم مدینې ته. نو مدینې منورې ته چې راغی که نه نو په مدینه منوره کې یو اختر جوړ شو. اختر زنانه د کورونو نه راووتلې ماشومان راووتل وی بلال راغلی دی نن به اذان کوي. نو چې بلال رضی الله تعالی ته صحابه کرام راټول شو وی بلاله د نبی علیه السلام دور راته لږ رایات که اذان وکړه وی زه اذان له نه یم راغلی زه صرف دې له راغلی یم زما محبوب ګیله کړې ده زه ځکه راغلی یم زه اذان له نه یم راغلی. کسان لاړو حسنینو ته یې ویلو د نبي علیه السلام چې کوم نوسي و که نه حسن او حسین رضی الله وی تاسو ورته ووایئ نو اذان به وکړي. نو حسنین چې راله د بلال رضی الله لاسونه تاو کړو وی کاکاجي ډېره موده پس راغلی شابه زمونږ د نیکه د یاد تازه که شابه اذان وکړه. نو بلال رضی الله د سترګو نه اوښکې روانې شوې د حسنینو جواب نشم کولی. نو چې اذان یې شروع کړو که نه اذان یې کو او په دې کوټو باندې زنانه ولاړې وي او ماشومان ګیر چاپېره ولاړو د نبي علیه السلام دور رایاد شو که نه. نو چې کله دې ځله راغی که نه بلال رضی الله تعالی وی اشهد ان محمد رسول الله ځمکې ته بېهوشه راتاو شو ځمکې ته اذان په نیمه کې پاتې شو. نو چې کله په هوش کې راغی که نه نو ما درته نه وویل زه اذان نشم کولی زه څنګه اشهد ان محمد رسول الله وایم. ما خو په دې یو سترګه نبي علیه الصلاة والسلام ته کتل ما ته خو به زما محبوب ناستو نو چې ما به وی اشهد ان محمد رسول الله ما له به نبي علیه السلام جواب راکړو بخ یا بلال نو اوس کوم دی زما جانان ما مه وجنئ ما معاف کوئ. او د هغې ځای نه څادر په اوږه واچو او لاړ واپس شام ته لا بیا هلته کې دفن شوی دی هلته وفات شوی دی. الله چې کله وفات کېده نو هغې بیبي پرې ډېره مینه وه رنګ توره خو بیبي پرې ډېره مینه وه. چې کله دی وفات کېده نو بیبي چغه کړی وا حزنها وا زما غمونو. نو بلال رضی الله ته چف داسې مه وایه چې وا حزنه داسې وایه وا فرحه وا د خوشحالۍ ورځه. وی نن بلال روان دی خپل ملګرو خواله دا خو د بلال دپاره خوشحالي ده ته وایي وا غمه داسې مه وایه. نو بعضې و چې په شام کې دفن دی بعضې و چې اردن کې دفن دی. به هر حال نو تا ته بلال رضی الله تعالی عنه بیا دا هغه صحابي دی چې د په دین اسلام کې د دین اسلام دپاره ډېرې سختې برداشت کړي دي وایي چې کمیس به ویسته دا بدن به یې داسې پولی وټو داسې جور زخمونه